په دې سایډ باندې تاسو ته د ګل جهاد دغه ویډیو ښکاري کوم کې چې هغه جړه او فریاد کوي او دغه وایي چې په دې پاکه ځمکه باندې هم ما خلک تنګوي، ما سره ظلم او زیاتې کوي. دغه ویډیو به یقینا تاسو کتلی وي. ډېر خلک د دې په حواله وایي چې دا یوه ډرامه ده، دې کې هېڅ حقیقت نشته. بهرحال زه به دغه خبره وکړم چې زما په خیال باندې چې یو انسان هر څومره ګناهګار وي، که هغه هر څنګه وي، خو چې دغه ځای ته لاړ شي، یعنی مکې ته لاړ شي د عمرې په غرض باندې، د الله تعالی د راضي کولو په غرض باندې، د خپل ګناهونو د معافۍ دپاره دغه ځای ته لاړ شي، هغه داسې کار بیا نه کوي چې الله تعالی د هغه نه ناراضه شي. دا یوه لوی سعادت دی، دا یوه لوی خبره ده چې الله تعالی دغه ځای ته څوک وغواړي. که تاسو سره په لکونو کروړونو روپۍ وي، خو که الله تعالی تاسو دغه ځای ته نه غواړي نو تاسو هیڅکله نشئ تللی. دغه ځای ته تګ د الله تعالی په رحم او کرم باندې کیږي. کله چې الله تعالی وغواړي نو یو انسان خپل ځان ته راوغواړي دغه عمرې لپاره، د دغه حج لپاره بیت الله شریف ته راوغواړي. بله دا چې د یو خواجه سرا دپاره د ټولو نه قیمتي څیز او هغه ته د ټولو نه خوښ څیز د هغه ویښته دي، او ګل جهاد په دغه عمره کې د خپلو ویښتو قرباني هم ورکړله. دا ډېره غټه خبره ده او تاسو به په فسټ ټایم باندې وینئ. زه خو په فسټ ټایم باندې دا وینم چې یو خواجه سرا عمرې له تللی دی او هغه هلته د هر څه نه توبه کړې ده او هغه د الله تعالی لار ته راوتلی، الله تعالی ورته هدایت کړی دی. که الله تعالی د دغه یو کار، دغه یوه قرباني قبوله کړي نو موږ او تاسو په دې کې هېڅ هم نشو کولی. دا ګل جهاد د نورو دپاره، د دغې کمیونټي د نورو خواجه سراو دپاره یو موټیویشن جوړ شو او هغوی ته به یو حوصله میلاویږي، یو همت به میلاویږي چې ده ته ګوري چې الله تعالی ورته هدایت وکړو او عمرې له لارې. الله تعالی دې په موږ ټولو باندې رحم او کرم وکړي او د ګل جهاد دغه عمره دې الله تعالی قبول کړي او الله تعالی دې ورله توفیق ورکړي چې دغه خپل فیلډ ته بیا لاړ نشي او د الله تعالی په لار کې راوځي. ډېره ډېره مننه کوم د وخت راکولو. د لوی الله په امان.